هغه دورو چې اسلحې نه وي، شلیدلې کپړې، ماتې تورې، د خوراک سامان سیزونه به نه وو، لیکن په پورا عالم کې روب وکنو. سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ کله چې په ایران باندې حمله کوله، دا هغه دور دوه لوی طاقتونه فارس او روم. دا هغه دور ایران دا نه و، دا اوس چې دی دا لوی طاقت فارس دی. چې کله په فارس حمله کوله، سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ چې کله په قادسیه کې پړاو کو، نو کسرا ورته پیغام رولیږه، د ایران بادشاہ ته به کسرا وي، د روم بادشاہ ته به قیصر وي. دا د هغې لقبونه وو، لکه څنګه مونږ وایي صدر مملکت، وزیر اعظم، عرب وی خادم الحرمین شریفین. نو کسرا ورته پیغام رولیږه چې ما ته څه خلک د مذاکراتو دپاره رولیږه، چې په مذاکراتو خبره کېږي نو جنګ ولې کوو. سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ ورته 3 کسان ولیږل، حذیفه ابن الیمان، ربیعی ابن عامر، یو بل صحابي دی. دی چې کله 3 واړه لاړل، نو د صحابو کپړې خاصې به معمولی وي، بیا د سفر د وجنه نورې خرابې شوي دي. دی چې کله لاړل او د بادشاه دربار ته کله تلل، نو هغه دربانچی او څوکیدار ورته وایي چې تاسو په دې کپړو کې دننه نشئ تللی، دا زمونږ د شاهي آدابو خلاف تا، دا شاهانه جبې به اچوې، په دې کې به دننه ځئ. هغې ورته وایي الله اکبر، ایمان داسې څیز دی، دا چا د کپړو د چا د چمک دمک نه بیا مسلمان نه متاثر کوي. نن خو قسم دی خفه نه شئ، موږ نه شادوګان جوړ شوي، چې څوک راته کومه نقشې مخې ته کي بس هغه کوو. اوهو ګیره ډېر ګران کار و پرېښودل، خلکو به علماو به ډېر ترغیب کو، نوجوانو نه پرېښودله. لیکن دغه د الله نه لرې خلکو چې په بل رنګ کې پرېښودل شروع کړل، هر نوجوان اوس پرېږدي که نه، اگر چې ټوغې ورپسې او ګیرې پسې ټوغې ګیره نه. نو بهرحال دی ورته وی چې دې جبې به قبلوي، نو په دې کې به ځې. دی ورته وی وایي مونږ ستاسو بادشاه مذاکراتو دپاره راغوښتي یو، ورنه زمونږ مذاکراتو ته هېڅ ضرورت نشته. که مونږ ځو دننه نو دې کپړو کې به ځو، ورنه مونږ نه ځو. هغه خو څوکیدارو، نو هغه خو فیصله کولی نه شوه، نو بادشاه ته دننه سوال جواب ولیږه او بیا د واپسي د هغه د حکم انتظار کوي. نو په دې دوران کې دې سره خبرې اترې کوي. نو ربیع ابن عامر سره یو وړه غوندې توره وه، چیرړې ته تاو کړې وې. ورته وایي دا څه دي؟ وایي دا توره ده که نه، ته وښایه. چې چیرړې ته کولاو کړې، وړه غوندې وه، یو ځای کې ماته هم وه، ماته. نو هغه ورپسې داسې خندا وکړه، وایي تاسو په دې تورو ایران فتح کولو له راغلې، په دې تورو به ایران فتح کوئ. هغه ورته وایي توره خو دې ولیده، خو د تورې چلونکي لاس دې نه دی لیدلی. وایي لاس هم راته وښایه. وایي که لاس لیدل غواړې نو د خپل حکومت د ټولو نه مضبوط ډال راواخله، او د ټولو نه مضبوط ډال چې راواغش. ربیع بن عامر چې هغه وړه توره ورته راخلاصه کړه، هغه ډال یې 2 ټوټې کړ. په دې کې د بادشاه د طرف نه جواب راغی چې راضي دی، په دې کپړو کې دی راضي. دی چې دننه لاړل، نو چې وی کتل، نو د بادشاه په خپل دربار کې د ناستې یو امتیازي شانو، صرف هغه به په کورسۍ ناستو، نور به ورته خلک ولاړو، ټول ګیر چاپېره ولاړو. دی چې دا منظر وکته، ورته وی او کسرا تا مونږ د مذاکراتو دپاره راغوښتي یو، لہذا برابري پکار ده، یا به مونږ لم کورسۍ راغواړئ یا به تم مونږ سره ودرېږئ. ایمان والا خو د چا روب نه قبلوي. هغه چې دا واورېدل، نو هغه خو ځان ته څه وی، پاسېد، وایي زه دې سره مذاکرات نه کوم، دې زما بېعزتي وکړه. او حکم یې وکړه چې د خاورې یو ټوکرې ډکه کې، او دې ته په سر کې او دې حال کې واپس کړي. سوچ دا و چې دا د ذلت یو شکل دی.
ا د خورې ټوکره چې راغله نو حذیفه ابن الیمان حدیث کې راځي وي اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله د مؤمن د فراست نو یریږي د الله په نور سره قتل کوي ا د خورې ټوکره چې راغله حذیفه ابن الیمان په خپل ور مخ کې شو هغه ته واغستا ورته یو کسرا یاد ساته تا مونږ له د خپل ملک خوره په خپل راکړه مونږ خو راغلي د دې دپاره اوس په در د ملک مخ